بسم الله الرحمن الرحيم. وليسم مرقات کی منگویلی اخیرہ کی قصاص و بزین کی رؤوس ثمانیہ ہر علم بشرو کی داغی ویل باغی بانزان پوئے کی دل کا ضروری یو کم علم تشرو کی داغی تعریف سے دے دور بن کا آغا بن کا آواز بن راجی داغی موضوع سرا غرض و غایت صدا او مصنف حالات دغشان مدوینی څه دی فضیلتی څه دی مدوینی څوک دی فضیلتی څه دی تاسو ماته لږ متوجه شئ دا خبرې کوو ان شاء الله. موږ چونکې فقه کې شروع کوو نو فقه د سمیا باب نه د دې معنی د سمجھداري فهم ته ویل کېږي. فقیه معنی سمجھدار سړی او دا د کرومن امراضي علم په معنا مانی فقها فتحان امراضي فقها يفقه د شلیدلو په معنا مانی فقيه سړیم هغه سمدار سشلی مهنت کوي مسائل زده کوي. د اصطلاحي تعریف د فقه نو فقه باندې دوه دور تیر شوي دي داسې وایي دوه دورې یو اول دور د فقه و د متقدمین والا یو وسنې دی شروع کی فقه چې وا دا صرف صلات زکات حج ته نه ویل کېدله په دې کې به د صلات او د زکات او د حج او د اجاري د بیانمو چې نن سبا کومه فقه ده په دې کې به د اخلاق او د آداب بیانمو نن سبا چې هغه تصوف کی په دې کې به د الله جل جلاله د ذات او د صفات بیانمو نن سبا چې علم الکلام د چا د پاره دی. ناغه وخت کې د فقه تعریف چې امام صاحب خپل داسې کړی هو معرفت النفس ما لها وما عليها. فقه چاته وي معرفت النفس چې نفس انسان و بیجني زما د فیدې څه شي نه دي او زما د ضرر د پاره څه دي دا کار مې د فیدې دی دا کار مې د ضرر دی کاغه بد هر شي سره تعلق د فقه عوام تعریفو تاسو په نه شوري. حسن بصری رحمه الله تعریف داسې کوي د فقيه تعریف انما الفقيه وما دام زړه خبره ده نو د فقيه تعریف څه کوي. فقيه څوک دی الزاهد فی الدنيا الراغب فی الاخره چې د دنیا نه اعراض کوي اخرت کې رغبت لري د فقيه ویل کیږي. نن سبا فقيه تعریف څوک دا نه کوي چې خیر می اور بسی وی البصیر بدینه په دین باندې لیدون کې پوي المداوم على عبادت ربه د خپل رب په عبادت باندې همیشګي کوي الورع تقوادار وي او ځان بچکی ان اعراض المسلمین د مسلمانانو د عزتونو نه مسلمانانو بی عزتی نه کوي. مسلمانانو بی عزتی کې ډیره ګناه ده او موږ او تاسو یې کوو ګناه یې نه ګڼو. ما تاسو ته ویلو تقریبا چې د سود 3 درجې دي څو دي 3 وړو کې سود د چا چې ټوله کې کم ګناه ده دومره ګناه ده لکه سړی چې خپل مور سره بدکاری کوي دومره ګناه ده وړو کې سود. نو به دویم نمبر سود بلا څومره ګناه دریم نمبر به څومره نو 3 نمبر سود بلا څومره ګناه د دې نم زیاته ګناه څه ده استطالة الرجل في عرض اخيه یو سړی د خپل مسلمان رور په عزت کې جبه وګد کوي دغه بی عزتی کوي بل مسلمان بی عزتی کول دومره لویه ګناه ده. حدیث پاک کې راځي المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه مسلمان په مسلمان حرام دی مال هم حرام دی وینه هم حرام ده عزت هم حرام دی عزتی به نه کوي. دغه حدیث مخکینی جمله د وسمه چې ویلو مخکینی جمله ده بحسب امرئ من الشر د یو سړي د شریر جوړېدو لپاره دا کافي ده چې د بل مسلمان تحقیر کوي بې عزتي کوي که مخامخ ورته ناست دی بې عزتي کوي او که په شیشه والا بې عزتي کوي بهرحال ګناه ده. نبی علیه السلام منبر باندې کېناستل عبدالله ابن عمر دی نو روایت دی اوږد حدیث دی هغې کې اخري جمله دا ده چې مسلمانانو د مسلمانانو بې عزتي مه کوئ هغه خلکو چې په خولي ایمان راوړی زړه ته لا نه دی کوز شوی د مسلمانانو بې عزتي مه کوئ. او ورپسې دا دی اخري جمله کله چې یو کس بل مسلمان بې عزتي کوي څوک چې بې عزتي کوي الله د ده بې عزتۍ پسې ورپسې شي
کله چې مسلمان د بل مسلمان بې عزتۍ پسې ورپسې شي الله ته د بې عزتۍ پسې ورپسې شي بیا د کور په غولي کې ناست وي سیان کې الله یې بې عزته کړي نبی علیه السلام معراج ته ختلی ابن قیم رحمه الله کتاب د هغې کې دا لیکلي نو هلته حدیث بیانوي څه کسان مې ولیدل چې هغو د وسپنې نوکانو خپل مخونه او سینې پې شلولې داسې تیز یې ګرولې تپوس مې وکړه دا څوک دي دا هغه چې نور مسلمانانو سره بغض کوي او د هغو بېعزتي کوي نو سړی فقیه هله جوړېږي که سره به زده کړې ته نه وایي لکه څنګه چې حسن بصري رحمه الله وایي الکاف عن اعراض المسلمین مسلمانانو بې عزتۍ نه ځان بچ کړي العفیف عن اموالهم مسلمانانو مالونو نه ځان بچ کړي الناصح لجماعتهم مسلمانانو جماعت دپاره خیرخوا جوړ شي خیرخوا جوړېدل دا هم ډېر اهم دی ښه تاسو پوهېږئ که نه حدیث پاک کې اوږد حدیث دی اخره کې دا دی د مسلمان سړي زړه درې خبرو کې خیانت نشي کولی څو خبرو کې درې په هغې کې یو دا ده النصیحة للمسلمین د مسلمانانو خیرخوا جوړېدل څوک چې د مسلمانانو خیرخوا نه وي که نه دا سړی خاین دی د صحیح مسلمان سړي زړه دې کې خیانت نشي کولی الدین النصیحة دین خو خیرخواهي ده حدیث پاک کې راځي کله چې مسلمان د بل مسلمان په مدد کې ولګي خیرخوا جوړ شي الله یې مدد کې لګي یو مسلمان بل مسلمان خوشحالی حضرت انس روایت دی نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې زما د امت یو حاجت پوره کوي په دې نیت چې خوشحاله کما زما د یو امتی حاجت پوره کوي په دې نیت چې خوشحاله کم نبی علیہ السلام وایي صرف هغه نه خوشحالوي ما فقط سرني زه خوشحاله کړه چا چې زه خوشحاله کړم وایي الله یې خوشحاله کړو چا چې الله خوشحاله کړو ادخله الله الجنه الله به جنت ته داخلي کړي تاسو رسئ که نه زمونږ په دې مشرانو کې سلیمان اعمش تاسو به نوم اورېدلی یا به واورئ انشاءالله لوی عالم تېر شوی سترګو کې فرق و د ده سره یو شاګرد و هغه شل و ګوډ و د ده په سترګو کې فرق و او د شاګرد خپو کې فرق و د دواړه به بار وتل چکر به مازدیګر کې والو ساز شاګرد چکر وایي نو خلکو به ویل ګورئ که نه بیا هغه خچن او ګوډا به روان دي چخن او ګډا به روان دي خلک به پسې خبرې کولې خندل به پسې څه ورځ پسې شاګرد ته ویل نور مازدیګر کې ما څه مه وځه وایي جي ولې وایي ما څه غلطي کړې نه خلک موږ پسې خبرې کوي خلک ګناهګاري کوي او ته جواب کې وایي به که نه جي وایي موږ یې څه کوو ماله نه موږ له څه خلک چې دي وایي نوجرو ویأثمونه موږ ته اجر میلاویږي هغه ګناهګارېږي موږ یې څه کوو او ورته وایي نه امت خیرخوا به جوړېږي موږ له داسې پکار دي نوجرو ولا یأثمونه موږ ته اجر میلاو شي هغه هم ګناهګار نه شي تاسو پوهېږئ که نه دې ته څه ویلی کېږي خیرخواهي نو فقیح سړی هله جوړېږي فقیه چې هغې کې دا حدیث پاک کې راځي موږ وروسته وایو انشاءالله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الله ول دین کې فقاهت ورکوي پوهه ورکوي چاته چې الله د خیر اراده وکړي دین فقاهت صرف دې ته نه وایي چې هدایي ورته یاد شي فقه ورته یاد شي هغه فقه یادی کوم چې متقدمینو یې تعریف کولو نه رسې خبره مانی آداب اخلاق هم صحیح شي د الله په وحدانیت په صفات هم پوه شي عملي کړي نور د دین په احکامو پوه شي دا کوم چې حسن بصري رحمه الله تعریف کوو خبر خوږده نه شوله خو اهمې خبرې دي موږ تاسو ته اوس امتحان د یو بل دی یو بل موږ خو ګاونډیان څوک نشته دی چې ضرر ورسوو د کور په اعتبار سره دکان په اعتبار سره هم دا خوا سب ملګری ناست دی همدا هم ګاونډي دی دته خیرخواهي که نه وي دته ضرر ورسوو که نه ورسوو بس دا پر سړي معنی ده پوهېږي برحال مخکې راځئ نو ما ویل فقه شروع کې چې وه د باطني اخلاقو د عاداتو سره هم تعلق چې هغې لپاره نن سبا علم تصوف دی د هغې تعلق د علم تصوف سره دی عقایدو سره هم تعلق د الله د ذات د الله د صفاتو سره هغې تعلق نن سبا د علم کلام سره دی او دا کم چې ظاهري اعضا دي د دې کم افعال دي منځ روژه وغیره د دې سره هم تعلق بیرته زمانه پس
نوی نوی خلق اسلام ترال نوی نوی ایجادات وشو دا غیر پارا نوی حکم بیانولو علم ډیرو غد شو نبی مستقل صورت اختیار کو مجبوریم وا چې بس فقه دا کم ظاهري احکام دي د اعضاء د دې لپاره د مستقل علم شینه دا به رسته اختیار شو لکه چې ټول یو علم به مشکل وو هغه ځان له شوی به متأخرین د فقه تعریف داسې کولو نن سبا موږ هم دا تعریف کوو هو العلم بالاحکام الشرعيه الفرعيه المكتسب من ادلتها التفصيليه تاسو بداوري هغه علم ته ویل کیږي بالاحکام الشرعيه الفرعيه چې علم براشي په احکام باندې کوم احکام شرعي احکام کوم فروعات باندې نو فروعات او شرعي احکام باندې علم راتلل چې المكتسب چې به دغه فروعات دغه شرعي احکام کسب شوی د تفصیلی ادله بیان رستکو پاینه شولي تعریف باندې والعلم بالاحکام الشرعيه الفرعيه المكتسب من ادلتها التفصيليه موضوع د علم څه ده د علم فقه موضوع څه ده نو شروع کې ما تاسو ته ویل کما قدیمه اصطلاح و د فقه په اعتبار سره عقاید ټول ظاهري او باطني اعمال د دې ټولو مجموعه موضوع خو متأخرین وایي د فقه موضوع چې ده څوک فقه تعریف بدل کړلو یو عاقل بالغ انسان کوم ظاهري افعال دي یو عاقل سړی دی لیونه نه بالغ سړی دی دغه ظاهري افعال دی منی څه حکم لګی دا موضوع ده هم د دې نه باس کی دا فعل جایز دی او دا فعل نه دی جایز تاسو خو موضوع پیژنې کنه موضوع چاته ویل کیږي د کم علم د کم شي دا عوارض او ذاتیونه چې په علم کې باس کیږي دغه شی د علم د باره څه وی موضوع وي لکه ډاکټرۍ کې طب کې د بدن د عوارضونو باس کیږي نو بدن څه دی بدن انساني موضوع ده کنه نو د عاقل بالغ کم افعال دي هغه ته کم عوارض راځي فقه کې راغی نه باس کیږي نو د عاقل بالغ افعال څه شو موضوع شو غرض غایه دي څه دی الفوز بسعادت الدارین دا عمومي غرض غایه ده چې موږ تاسو د دوړو دارینو سعادت باندې کامیاب شو دنیا کې هم کامیاب شو آخرت کې هم کامیاب شو د علم فقه شرعي حکم موضوع مشوا تعریف موضوع غرض وشو شرعي حکم اما تلک بر وګورئ تبلیغ والا وې دومره علم بهر نارینه زنانه باندې فرض دی چې د وخت تقاضا پلان کې وخت کې ماته څه حکم متوجه دي دا پیو پیژنې د سی وای کنه دا خبره صحیح ده منګ او تاسو روزانه د کوم خبرو سره مخ کیو یا کم کار کو وغه کی جایز او ناجایز څه دي دغه احکامات څه دي دغه حکمونه موږ باندې پیژندل لا فرضین دي څنګه چې مونږ باندې لازم دي او د کوم مسلو سره چې مخ نه دی یادوي دغه یادول فرض کفایي دي یو کس کې یاد کړ ټول غاړه خلاصيږي ځکه هغه د ضرورت راځي نو که یو یاد کړیو بس کافی ده که یو نو یاد کړی ټول به ګناګاري او په هغه کې تبحر زیات علم حاصلول چې دي دا به مستحب دي ځان ډیر پوهه کول نو کوم مسلو سره چې روزانه مخاطبه راځي مخامخ کیږي ور سره هغه یادول فرضین کله کله چې ور سره راځي فرض کفایي تبحر زیات علم حاصلول دا مستحب دي فضائلی الله قرآن کې فرمایي شهد الله انه لا اله الا هو الله یو دی الله د خپل بدی گواہی کوي شهد الله ملائک په گواہی کوي الله کووري ښا الله گواہی کوي زه یو یم ملائک گواہی کوي الله یو دی و اولو العلم قائما بالقسط او علم والا خلق چې دی هم گواہی کوي او په انصاف سره ولاړ دي ور الله د ملائکو سره ذکر کړی دی دا فضیلت د بارا کافی ده کنه خو چې بعمل علم وي زه کتاب ګورم امام ابن قیم رحم الله کتاب دی کې درې جملې لیکلې ډېرې سختې مې خوښې شولې ډېرې عجیبه وي ځینې خلک داسې الله ولا مال ورکړی ښه خوشحاله امام باندې د الله رحم دی وایي که نه وایي مالدار یې ځینې خلک داسې ګناه کوي او خلکو ته ګناه نه ښکاره کېږي په دې خوشحاله الله ته ګران یم ګناه مې خلکو ته نه ښکاره کوي ځینې خلک داسې علم یې ورته ورکړی او په دې باندې غرور کوي زه الله ته ګران یم هغه لیکلي دي
چې یو سړي ته الله پاک مال ورکړی مال او دا به هم ګناه کوي بدی خوشاله وي دا خو استدراج دی استدراج معنا دا د الله یې لږ شاته کوي به په یو ځل رانیسي دا خو دوکه کې دی همدغه شان یو کس دی ګناه کوي او الله ورته څه نه وایي پرده پرې اچوي دا هم دوکه کې دی هلکه دې مطلب دا نه دی چې الله ته ګران وي هسې د پرده در باندې رچي بیا دې رانیسي او یو سړی دغه شان علم کوي دنیا وغیره و دپاره ښه خوشحاله وي بس الله ته ګران یم تاسو پوهېږئ که نه حجي مخکې راځئ نبی علیہ السلام فرمایي من یرید الله بخیر یفقهه فی الدین دا یم فضیلت دی همدغه شان حدیث کې راځي یستغفر للعالم عالم دپاره د مغفرت دعاګانې کوي ما فی السماوات والارض ځمکه اسمانونو کې چې څه دي دا ورته د مغفرت دعاګانې کوي همدغه شان حدیث کې راځي یوزن یوم القیامة مداد العلماء بدم الشهداء خجی وی د قیامت په ورځ باندې به د علماو د پینونو صحیح او د شهداو وینا دا به وزن کیږي دا به د هغې برابر یې داسې وګڼه نبی علیہ السلام فرمایي فضل العالم علی العابد یو عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی که فضلي علی ادنا رجل من اصحابي زما په یو ادنا صحابي باندې چې کوم فضیلت ما ته الله را کړی حجي ما ویل هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة المکتسب من ادلتها التفصیلیه اوس هغه ادله کوم دي د څلور ادله دي موږ اصول فقه کې ویلي کتاب الله دی سنت دی اجماع ده قیاس دی کتاب الله چاته ستړي خو نه استي دا وهمي خبرې دي ښه نور هم کوو کتاب الله چاته ویلې کېږي تاسو ان قریب اسامي کې به ووایي کویل هم دی یاد یې کوي ښه به یادوئ والقرآن المنزل على رسول الله الترسل المنزل على الرسول اي على رسولنا ولا يقبوي والقرآن المنزل على الرسول چې نازل شوی دی یو زمونږ په رسول نازل شوی دی دوه المكتوب في المصاحف مصاحف کې لیکل شوی دی درې المنقول عنه د نبی علیہ السلام نه نقل له نقلا متواترا تواتر سره نقل له هر زمانہ کې دومره غنو خلکو نقل کړی دی چې په دروغ باندې جمع کېدل عقل ناممکن غني او بلا شبهه څه شبم به نشته دا قرآن مصحف تعریف دیگا به ادله چې دي کنه آیت الاحکام ورته ویل کېږي د کوم آیاتونو نه چې کوم آیاتونه چې ادله جوړ شوي دي د کومونه چې احکام راوتي هغې ته څه ویل کېږي آیات الاحکام دا 1500 آیتونه دي ټول کتاب الله چې دی دا ادله نه دی دلیل نه دی احکام دې نه راوځي د څو نه راوځي 1500 آیتونه هغې ته څه نوم وایي آیت الاحکام ملا جیون چې دی که نه هغه تفسیر کوم یو دی هغه نه چې میلاویږي نور انوار کې چې ذکر کوي تفسیر احمدی کې دې بیان کړی دی 1500 آیتونو دویم نمبر سنت لارې ته ویلې کېږي اصطلاحي تعریف د سنت موږ اوس خیر الرسول کې ویلو پرون سنت چاته ویلې کېږي د نبی علیہ السلام د صحابه او د تابعین قول ته وینا ته فعل ته عمل ته او تقریر ته دې ته وایي نبی علیہ السلام یو سړی په یو کار ولیدو او منې نه کړلو معلومیږي دا کار جایز دی دې ته تقریر الرسول وایي که صحابي ویني بیا ورته څه وایي تقریر الصحابي د نبی علیہ السلام د صحابه او د تابعین قول فعل تقریر ته څه ویل کېږي سنت څوک دا صحیح دمدا تعریف یې صحیح دی ورسېدلې بي دې ته خبره وسره وایي به سنتم دلیل له احکام د سنت نم روزي د حدیثونه خو ټول سنت نه ترې زره احادیث دی هغې ته احادیث الاحکام وایي د احکام والا حدیث څو دي او آیتونه څو 1500 ښه جي به دریم نمبر چې دی هغه حجت دریم نمبر دلیل چې دی هغه اجماع ده د تعریف د اجماع ان شاء الله تاسو له اسامي کې اخیره کې راشي بلکې شروع کې اسامي په شروع کې چې کله په اول مخ کې دی
المستنبط من هذه الاصول څنګه دی د دلایل وې درې دي معنا الفاظ یې شو دلایل څو دي وې درې ادله درې دي کتاب سنت اجماع او به ورپسې وې الرابع والقياس څلورم نمبر قياس دی المستنبط من هذه الثلاثه د مخکینو درېونه مستنبط دی التم به د اجماع تعریف دی ان شاء الله تعالی سره قریب راځي او اجماع په اخره کې به هم راځي اجماع تعریف څه دی اجماع علماء كل عصر من اهل العداله والاجتهاد د هر زمانی کا د صحابه او زمانی د مفتبی رای ده کا د تابعین او کتب تابعین کو سنی د هر زمانی علماء چې مجتهدین علماء صالحین علماء چې په خبره راجم شي بس دا به اجماعي هر زمانه کې چې مجتهدین صالحین نیک علماء راجم شي دا به اجماع وي څلورم نمبر دلیل چې قیاس دی قیاس هم تاسو نور الانوار قیاس کی تقریبا شروع کړی ومي بلکې هغه کې خو په اول درس کې د قیاس تعریفونه دي درې نو قیاس قاس یقیس معنی تقدیر دی اندازه کول لغوي معنی اصطلاحي تعریفي هو تادیه الحكم من الاصل الى الفرع دا تعریف دی څو کوئی تقدیر الفرع فرع اندازه کول بالاصل اصل باندې په الحكم په حکم کې او په علت کې پوه شولې په مخکې راځي لګ خجی د صحابه په زمانه کې فقه لکه شامل ټیم شته شپږ صحابه د امام شافعي رحم الله فرمایي چې دا غونه علم خلق زده کړی دی څو شپږ صحابه دا شروع کیو هغه کې حضرت عمر دی حضرت عبد الله بن مسعود دی حضرت زید بن ثابت دی حضرت عمر حضرت عبد الله بن مسعود حضرت زید بن ثابت دا درې وړ دی یو بل مشابه علم کې او درې نور دي دغه نه خلکو علم زده کړی دی حضرت علی دی کرم الله وجهه حضرت ابی بن کعب دی حضرت ابو موسی اشعری دی د درې وړ دا درې وړ خپل منځ کې په علم کې مشابه وو دا د نبی رسول په زمانه کې به د نبی رسول د وفات نه پس تقریبا یوصل شپېته صحابه داسې چې فتوی به ورکولې څو 130 یا 160 صحابه داسې وو چې دی باقاعده فتوی ورکولې به علماء د دې طبقات ذکر کړي درې طبقې دي دغه 130 160 صحابه چې فتوی ورکولې علماء یې طبقات ذکر کړي څو درې یو طبقه د صحابه واغه و چې مکثرین او انتهایی زیات فتوی به ورکولې باقي حضرت ابوبکر حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین حضرت انس د نبی علیہ السلام خادم حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو هريره حضرت عثمان ابن عفان حضرت عبد الله ابن عمرو ابن العاص دا ډېر روایتونه نقل کړي دي خو به رستو گورنر شو سرکاري نوکر شو بس به علم پاتې شو اوس ټول نه زیات روایتونه چې نقل دي حضرت ابو هريره نه نقل دي حالانکه دا ومه هجری کې مسلمان شوی ډېر رستو نبی علیہ السلام سره څلور کال تیر کړي خو نور کار ماري نو بس سبق ته کار ویلو عبد الله ابن عمرو ابن العاص نخبل نقل چې ما ته خړې رړ څه یادو خو زه سرکاري نوکر ولګېدل مانو علم خریدل رانه کمزوري پاتې شو نغه نه دومره حدیث وسنی دي نقل حالانکه ورته یاد ددنم زیاتو نو سرکاري نوکری او مولاتوب کې پاتې کېدل کې ډېر فرق یې خجی بل عبد الله ابن زبیر همدغه شان حضرت ابو موسی اشعری او حضرت سعد ابن وقاص او حضرت سلمان فارسی او حضرت جابر بن عبد الله ډېر غریب سړی معاذ ابن جبل جابر بن عبد الله چې وکنه رضی الله تعالی عنہ تاسو به د احد جنگ کیسې اورېدلې دي چې بلار وفات شو مې د دې یو حدیث ته د دې یو واقعه ده امام بخاری بار بار ذکر کړي ګڼ مسلې تیرې استلی بار نبی علیہ السلام سره روانو د اوخه کمزوري و او اوخه ولا پنيزه د شاته نو ولا تیزه شوله نبی علیہ السلام ته به مزل کی وای واده دې کړي و یاو جیو میکړلو کونډه سره کده باکیره سره سیبه سره کده باکیره سره سیبه سره باکیره سره وجی سیبه سره نبی علیہ السلام وی باکیره سره دی ولې نه کوته هم خندولې تابم خندولې او ته هم خندولې
غب شبم لګولې ورته وی جی نه خويندې راته پاتې وي مال چې دغه پوره بندوبست پهونه کی وړو کې هلکو پلار وفات شو دا پلار یې هغه چې ویلي وه دعای کړې وه فضل عمل کې به تاسو اورېدلي چې ما سبا یو مقابل مال راولې چې ما باندې غالب شو شهید شوم عبدالله نوم یې و دا غریب صحابي خو د اسونو نالونه به یې وال دا خپې څه دي دا به یې وروالی نبي علیه السلام میلاد شب کړي وو چې دا به اور نه مسه کوي ورپسې مې بل کسیات کو معاذ ابن جبل دا هم ډېر لوی صحابي و نو دغه جابر بن عبدالله د دغه یو حدیث نه امام بخاري ګڼ مسایل رسېلي ځای په ځای هغه په یو مسله باب دي موقع حدیث به یې رامات کوي بار بار یې راوړي بار بار تقریبا څو پیرې 14 پیرې که څو پیرې ذکر کړی اوس ما نه هېر دی ورپسې مې تاسو یاد کو معاذ ابن جبل لاندې لوی صحابي دی دا هم ډېر غریب او ډېر قرضونه به یې وکړي مشکات کې حدیث دی او سخي و پیسې به راته یې لګولې وې نو بیا به قرضونه دا ښه کار نه دی نبي علیه السلام ته منع کو دا هم یو ورځ نبي علیه السلام مدینه کې بریښی و مدینه کې بریښی و بار راغوتلي و سفر باندې چې را لاسونه دغه شوي و خراب شوي څه ولولې ویل لرګي مې راوړل جي د ځنګل نه غیر داسې کړي د ده لاس هم نبي علیه السلام چپ کړه ویل دا لاس به کله هم د جهنم اور ونه سوځوي نبي علیه السلام دغه ته هم لېږلو یمن ته هلته مفتي لېږلی و داعي مفتي معلم ټول کارونه یې کول داعي هم و معلم هم و قاضي هم و ډېره افسوسناکه واقعه ده نبي علیه السلام ورته اخیره بیره کې وایي ځان سې روان کړی د سوارۍ دا واګې نبي علیه السلام لاس کې نه لري دا بیربره سور دی روان دی ورته وایي معاذ بیا چې راځي نو زما په قبر به راځي دا ډېر سخت خفه شو را الټه شو اس سواري مخکې روانه وه نو را الټه شو پسې او جړلې ورته کتلې او بیا چې راغی نبي علیه السلام وفات و نو ډېرې قربانیانې صحابه ورکړي ښه نو دا څوک مې یاد کو معاذ ابن جبل دویم نمبر مقللین صحابه خجی مقللین چې هغو به فتوی کمې ورکولې دم تقریبا 18 صحابه دي بیا د تابعینو دور راغلی حضرت عثمان رضی الله چې کله وفات شو 35 هجري وه نو تر هغه حکومت پورې مدینه دارالخلافه وه علي رضی الله عنه حکومت چې قایم شو نو هغه به کوفې ته دارالخلافه ویوړله حضرت عمر رضی الله عنه په خپله زمانه کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کوفې ته لېږلی و د هغې معلم هم و د هغو مفتي هم و د کوفې زمونږ امام صاحب چونکې کوفه کې وخت تېر کړی زمونږ دا ټوله فقه عبدالله بن مسعود نه نقل ده خبره کومه راځي نو د مخکې نه کوفه چې وه که نه عبدالله بن مسعود بلکل خړوبه کړې وه په علم باندې بیا علي رضی الله عنه ورغلی هغه هم لوی عالم و دا سلسله جاري شوله عبدالله بن مسعود رضی الله عنه شاگرد حضرت علقمه ابن قیس ابن عبدالله لوی تابعی دی نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه پس هغه د خپل کردار ادا کړلو دغه نه قرآن هم ویلی و دغه نه فقه هم ویلی وه دغه په باره کې به عبدالله بن مسعود خپله ویل چې زه څه هم پېژنم قرآن او حدیث څه هم پېژنم هغه علقمه هم پېژني دومره باور یې په شاګرد باندې بهرحال 60 سال عمر کې به دغه شاګرد وفات شو حضرت علقمه به د هر علقمه شاګرد ابراهیم نخعی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ شاګرد څوک حضرت علقمه به دغه شاګرد څوک ابراهیم نخعی هغه 50 هجری کې پیدا شوی او هغه د علقمه او د مسروق او د نور ګڼو علماو نه علم زده کړلو هغه علم کوم چې هغه د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه زده کړی بهرحال 95 هجری کې هغه وفات شو یا 96 کې به د هغه شاګرد د ابراهیم نخعی عبدالله بن مسعود داسې وایي نبي علیه السلام شاګرد عبدالله بن مسعود د هغه شاګرد عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قصې کې وکړو ډېر خوند به م راکړي بې سوره به م شو غوره کې کوي نبي علیه السلام پسې ټول ملت څپلۍ ګرځولې قط نه وړوکې صحابي و ډېر د صحابه لوی عالم ودام دته به دغه ویلو دا حبر امت ورته وایي لوی عالم و د امت لوی عالم و صاحبا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم بهرحال به دغه شاګرد علقمه دغه شاګرد ابراهیم نخعی شاګرد شو هغه حماد دو حماد دي ښه
ان شاء الله تاسو له نخفة البکر یو کتاب را روان دی اصول حدیث کتاب دی ای کی باسونه کوي حافظ ابن حجر رحم الله دا خبره ذکر کړي کله کله داسي کیږي یو راوی وي شاګرد او استاد نوم یو وي د شاګرد او د استاد نوم یو وي دواړه مشهوري نو به اکثر پته نه لګي دا شاګرد دی که استاد دی د امام صاحب رحم الله استاد چې حماد او زیو محمد او شاګرد مو دای په کی مثال لې بهرحال حماد ابن سلیمانی کوفی هغه ته علم د حضرت ابراهیم نخعی را منتقل شو او د حماد د انتقال نفس رحمه الله به قصه زموږ امام صاحب ته پاتې شوله امام صاحب هم په کوفه کې هغه علم د نبی علیه السلام د عبد الله بن مسعود او د علقمه او د ابراهیم نخعی او د حماد په دغه سلسله کې امام صاحب ته منتقل شو خجی به امام صاحب رحمه الله چې هغه باقاعده د فقه تدوین شروع کړلو هغه پورې فقه تدوین نو او زر شاګردانی او زر په زر شاګردانو کې څلوېښت شاګردان مقرر کړل چې موږ به مجلس جوړو او مسله باندې به بحث کوو هر سړي ته به دا اختیار وي چې د بل په دلیل رد وکړي حتی زما په دلیل رد وکړي هر یو ته مکمل ازادي وه په دغه څلوېښتو کې لس کسان چې هغه ډېر معتبر وو لس کسان څوک امام ابو یوسف رحمه الله حضرت امام ظفر رحمه الله داود الطایی رحمه الله اسد ابن عمر یوسف ابن خالد تمیمی یحیی ابن زکریا حفص ابن غیاث حبان مندل قاسم ابن مان او امام محمد رحمه الله دا باندې به قصه کوي ان شاء الله دیو جنا علامه حسکفی کم چې د شامی متن دی هغه لیکلي دي الفقه زرعه عبد الله بن مسعود فقه چې دا کنه دا فصل عبد الله بن مسعود کړلی و وسقه القمه به ول وبال القمه ورکړلې وحسده ابراهيم النخعي ابراهيم النخعي لو كذا فصل وداسه حماد حضرت حماد تریشل کړو باقاعده په خو به دا حیوانات ګرځول وطحنه ابو حنیفه امام صاحب رحم الله وړکړو وړ واجنه ابو یوسف امام ابو یوسف رحم الله وړ واخکل وړې ته جوړ هغه وړ چې واخکل شي څه ته ویغه ته موږ وړ وایو وخبزه محمد امام محمد رحم الله ته روټي جوړې کړلې وسې خلک خوري نو به وي فصائر الناس ياكلون من خبزه ټول خلک ما روټي خوري برحال ما تاسو ول طریقې تدوین دغه کسان رجم کړیو او بده کې بس فقهي مسائل حل کول یو ذخیره ته جوړ کړل به سبحان ان شاء الله د امام سي امام یوسف رحم الله امام محمد رحم الله وغیرہ تعارف وکړو